من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. ومن اوسیکتا آغا ومن اظلمو او په ایخ سړی نه زیود ظالم سیکتا ومن اظلمو او سیکتا اظلمو زیود ظالم ممن د ایخ سړی نه ومن او سیکتا اظلمو زیود ظلم کوین کا ممن د ایخ سړی نه منع چې منع کوي مساجد الله د الله د جمتنا ایذکر چې یود کړی شي ذکر کړی شي فیها په دغه جمت شي اسمه د الله جل جلاله نوم وسعا و کوشش کوي فی خرابها د جمت پړنګولې او غیر بودولې بنده اولئک دا خلق ما کانا ندی دیه ما کانا ندو لهم ایدیه ده پورا ما کانا ندو لائک و مناسبا لهم ادغ خلقی ده پورا ان یدخلوها چه دی دغ جمت تا داخل شی الا مگر خائفین پر ڈور ڈور بنده لهم ادغه خلق دی پورا فی الدنیا په دنیا شه خزیون رسوئی دو ولهم و دی دی پورا فی الاخرت په آخرت شه عذاب دا عظیم لوی ولله و دی الله په ملکیت شه دی دا ملکیت منا لله شه دا وړمای لام چا دغه منا مې وکړه خاص ته الله دې پورا دی خاص ته الله په ملکیت شه دی المشرق مشرق والمغرب و مغرب فاینما پس چې چیرې تولو تو سه مخینه وړی فثم به اغلریتا وجه الله د الله روح د الله مخ من دی د الله روح من دی ان الله بشک الله جل جلاله واسع وسیع رحمت ولدا واسع کوشادگی کوین کا چا باندې کوشادگی رو ولی وسعت رو ولی یعنی سوکا منه وسیع رحمت ولدا علیم علم ولدا بیا جو غورته ورسی ومن اظلم ممن منع مساجد الله او په ایخ سړی نه زیود ظالم بل سیکشتا چې دی الله د جماعتینا منی کول کوي اسټی په باره شي ايذكر فی اسمه چې دغه الله په کېره شي د الله نوم خوست شي دین دی منی کول کوي یعنی د الله نوم خوسترینا وسعا فی خرابها و اجماعت پړنګول شي اده پورانول شي غیر بودول شي کوشش کوي اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین دا خلق داسې دي چې د دې پورا مناسب نه دو چې دې د جماعت ته داخل شي مگر په ډورو په خوف سره لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم دې د پر په دنیا شه رسوایی دو او په آخرت شه دې د پر لوی عذاب دا ولله المشرق والمغرب و خاص ته الله په ملکیت شه دی مشرق و مغرب
فاینما تولوا فثم وجه الله پس چې چیرې تاسو مخ وړئ ایره وي د الله روح من دی د الله مخ و ایره وي ان الله واسع علیم الله پاک ډېر د وسعت ولا یعنی وسیع رحمت ولدا او ډېر لوی علم ولدا شاجي ادغه آیته شان نزول پس منظر چې مشته پته ولګیږي بوین شلا په دل سوکاشي ګوره چې کله د قبله حکم بدل شو اول الله چې نبی علی سلام مکه شو کنه ولمنځ یې کو به داسې کو چې بیت الله ته مخ بیت المقدس ته مخ به چې مدینه ته لوړو به نبی علی سلام ته الله حکم کړی ته بیت المقدس ته مخ کوا بشپړه یو ولس میاشتې یې حکم المنځ کو بین بعد الله حکم متو کو چې بیت الله شرف ته المنځ کوا بیا دغه يهود دا پروپاګاندا په مسلمانانو پر غاړه کړه چې نه اول توسته حکم دی بیت المقدس شو است بیت الله ته وشو د اول حکم سیو کدوام سیو کا اول حکم سیو دوام نه سی به خصوص المنزل نه کړي او کدوام سیوی اول نه سی به معنی المنزل نه شوی دا کسی دی مسلمانانو د ځای کول چې مسلمان په شک شي بچ شک شي به دی المینس پرېر دی چې دا خو د میرا دین لکه چې صحیح نه ده پیغمبر اسلام انکار وکي نو هغه دې د خبر نتیجه دارتله چې منځینه پرېر دی او چې المینس پرېر دی به جماعت ته نسی نو دې خبر نتیجه جماعت نه خلق باندې کول وي یو خو يهود داسې کول دوام کتو سوچي بیت توسته د خبره مولمه چې نبی علی السلام مکه مکرمه شو به دغه خلک دی عبادت ته نه پرېر دول فتح مکه نه مخ نبی علی السلام روان و مکه ته عمره ته مشهور واقعاتو به چې کله حدیبیه مقام ته ورستل بیا کافر مخه ته وتروغلل به ډېرې کیسې وشوه خو نبی علی السلام عمره ته پرې نشدو د الله د کېرنه خلق د کافر مانه کړ کني کړ مانه دریام عیسایون چې دغه یو بادشاہ چې کله دی يهود کله حضرت یحیی علی السلام شهید ک به دغه عیسایونه د زون سره د فارس د مجوس یو بادشاہ سره ګټ ک او دی د شام په يهوديونه باندې حمله وکړه يهوديونه ته شکست ورک يهوديون یې ډېر مړ کړل او د بیت المقدس ډېر به حرمتیا وکړه بیت المقدس د الله کې د جماعت تا و آی ړانګیا ک و اینا بعد خلق عبادت ته نه پرېردول دا چار د نبی علی السلام زمونه يهودي عیسایونه نو کړی دې پلور نه مشرونه کړی و خو دې پابند فخر کو چې داسې میش تکړاوي داسې میش بهادري نو دې غوندشل نو دغه درې وړه ډلې دا چار کړی و چې جماعتونه خلق منه کړی جماعتونه اړنګ کړی نو اس کتو سے زون ډیر پوکو دیندار شای لکه پرین اس پرین سبق شمیر دا ویلی وی کنه چې يهود دا وی چې عیسایون د دین څخه بنیاد نشته میش ډیر ریغي عیسایون وی چې د دین بنیاد نشته میش ریغي بیا کافر او مجوس په شو ویل چې خدوال ډله خطو دی به میش سي الله فرمایي چې تو درې وړه کسي و به تو ځاچره کوله تو څه خدای مر ظلمینه کړی دي د مکه کافر د نبی علی السلام باندې کړه دا يهود داسې خبره کوله چې مسلمان منځینه پرېر دی عیسایونه بیت المقدس ران کړه دا نو دا ظلمینه خو تو څه کړی دي نو الله فرمایي چې پدانه زیود ظالم سیک کې دی شي چې سیک د الله د جماعت نه خلق باندې کوي چې د الله نوم په دغه جماعت شو خوست شي او جماعت ته رنګولې کوشش کوي خراب ویران غیر آباد چی شي اس دغه رنګولې دوا صورتونه دي یو ظاهری تعمیر یې چړنګ په جماعت د مثال شهید ک خندق تیړان کړ چې خلق منځین نشه پټه کوي دوام صورت خلق ته عبادت نه بشمانه کې چې جماعت تل منځ ته خلق نه پرېر دوي اذا المنځ چې نه پرېر دغه دوا صورتونه کې دی شی بیا یو چې په زیر سک نه پرېر دوي یو چې داسې خبره جماعت شته کوي چې داسې حرکات او سکنات کوي عقل امامیا کې دی شي ا مقتدیون شاه کې دی شي چې بیا غزنه خلق جماعت پر پرې د جماعت دا سړی روزانه لګیای اېدا سړی نه خمیش تانګ شنیرا جماعت ته ونه ورسي چې ورسه به دا کیسه تګ شریک کړي دا څه کسون میشتو څه څاشتا دي
از داغه آیت که تو سوچ وکنه الله پاک نه يهود ذکر کړی دی پشه لکه صراحتا نه ذکر نه دا کړه نه دی سینو نو مخستا نه دی مشرکین نو مخستا د آیت الله امیر نازل کړه دا موقع هغه و خو آیت قرآن پاک دی قیامت پیدا نه کوي سړی دا کوي چې جماعت ورانه یا جماعت نه خلق باندې کوي یا داسې حرکات او سکنات په جماعت سره کوي چې خلق بل منځنه اور پرېر دی بدا ټول په دې شي داخل دي بیشتو صاحب په دې شي داخله دی شي بیشتو په دې شامل دی شي کمیر د جماعت نه خلق باندې کولو کوشش کوي جماعت خلق نه پرېر دی جماعت رڼنګ کی بغیر د سم مجبوری نه بغیر د سو عذر نه وینه بعد خلک ته کسی اور نه کوي زنه سړی وي کنه جماعت شه مقتدیون تنګایل یا مولوی صاحب سره جګړه کوي یا مولوی صاحب داسې وي چې داسې عادت او اخلاق وي چې خلک نه ځنه خوشولېږي نو دا ټول په دې شه داخل شل وسعافي خرابها په دې شه دا شی روغی اس دې شه دا خبره دو خلق په منځوي لوړ دي ته په غور غور تلاوت شریک اساس سړی د منځ څخه تو کندې خطو وسعافي خرابها دا سلا پر شامل شه یہ جماعت څنګه نردې چا کې ده سرودو پشه او شو پچې ډېل وډی چې لګیا کړه جامه ویلوړه دو یا ډک سنون ترېشي خلق پشه خطو کوي دا په دې شه داخل ده هر هغه فعل چې اثر په جماعت شل منځ کوین کې عبادت کوین کې تکلیف رسېږي عزت واست یو نشه غنیا به ته خپل پته لګېږي هر هغه چار چې په جماعت شل منځ کوین کې خلک ته دلې جامه ویلوړه دو تو بار شور لګول ده او دوسو باندې کله کله ډېر زیات شور وي دا کسونه به د شرسي ځکه چې ایمه خلک په عبادت شه حلال روغی چې ګوره مدیمره ته چې په غور تلاوت کوي یا په غور ذکر کوي او خلق منځینه کوي داغه معرفت القرآن لکه دا په دې شامل ده نو دا رنګ د نه کې څو ټول به شامل دي نو دی وجنه د آیات مشته زون ته مخته کوي چې مو دی وجنه خو جماعت نه سیک منې کېږي خو نه نو جماعت ته خوشولې لکه سرنګ مشته کوشش کوي او هغه په چار د جماعت خوشولوي جماعت صفاوي او دا د هر مسلمان حق ده ازدا ګوره چې کیم سړی د سوچ کوي الله فرمایي چې سیک جماعت نه منې کول کوي دا زیات ظالم ده او چې به سیک جماعت ته خلق رو ولی جماعت خلیای به دا زیات ریخ شکنه دا زیات نیک شکنه جماعت سے لګي دا خلیای جماعت صفوی خیال سوتی درنګ جماعت ته بودول خیال سوتی مثال مشته جماعت ته ټول ته پته چې پیزي نشته بشه اس هر جماعت وي از دې په راځي 100 کروڑ خدا زیوت ریخ ش بیا کنه خو دا سه حالات شروع چته پته نه ودر وړلې چې مشته پیدا شي دوی پیزي دی پشه دا جماعت جوړ شو دا څه دو کنه نو دا غشا مثال درنګ د جماعت نه رسه پوي شان نه کیسه شله دا د هر سړی حق وي هر سړی باندې ضرورت وي د انتظامی تر باندې خو یو سړی جوړ شي خو دې مقصد دا نه چې نه به غم شي به غور شي چې سیکه خروپی په جماعت شي ویني سیکه ضرورت ویني ژغ د چغه د نو وي خو سیک چې منتظم یخته خو ویل شي کنه لاسره چې مش خبيولي رسي او بیا خبيولي سي جماعت نه پته نه تلګي جماعت چې تری دواسته کنهشتا نو دغه باندې ټول سړي نه خوري نو الله پاک فرمي چې بدنه سیک زیات ظالم نشتا بیا الله فرمي چې دته خو په چار داوا چې جماعت ته په ډور سره اتلا الکه چې جماعت ترسي په شور سره نه په ډور سره ورسه الله نه وډل چې الله کړه روانیو ګورا وزیر اعظم ته وزیر الله ته اس پی ته ډي اس پی ته چې ورسه تانه ته ورسه سیمه دوسه سړای سي کا وسله یو سره بارک شیر دی سیمره په احترام سره سي د جاج ته ورسه په احترام سره ورسه الله کیر ته مشته ورسي چې د الله خوف ور بنده بیا الله په فرمي چې دا يهود دا نصارا دا مشرکین یا درنګ هغه سړای چې جماعت د غیر ابودول کوشش کوي لهم فی الدنيا خزي په دنیا شو رسوای وا خلق الله مشته وشل د مسلمانو غلامان جوړ شل مسلمانو ته ټکسینه پرې کول ولهم فی الاخره عذاب عظیم واخرت شیخ ودی د پر ډیر لوی عذاب دینه بعد دوه میات چې د مو اسمنه دوه مسله بیان شوې کچره توسه د يهودو نه سره دا وی چې به توسه اوالیره مخکړه اسمه داله مخکړه دا سره خبره ده توسه دا وته وی چې میر دغه طرفه عبادت نه کوي نه د بیت المقدس عبادت کوي نه د بیت الله عبادت کوي مش خو د الله عبادت کوي او مشرق او مغرب دواړه د الله دی چې الله مشته چیرې حکم وکي مش ویره مخړای ولله دا لام چې روشي کنه دا لام حرف جر وي دا د ملک ته پررسي یعنی دا ظاهري دا شی اده
ولله ملکیت ته الله د مشرق او د مغرب یا به چې الله ملکیت ته چې الله چې حکم مشته کوي میجو یې مخړای دا څه نه دو چې میش د خاص د بت پرست خلک غونډه صرف د بیت الله عبادت کوي ځنه خلک لکه مخ شدای تر زینه شوی ایسا کله کله وکي چې میش کا بت ته عبادت کوي او تو سه بیت الله ته عبادت کوي په خو نوز بل مشته سره برابرۍ خو میجو دی څه فرق تا ته یو عام مسلمان وړي کې نه پاتہ وکا اچھا نیت نه به سوی خاص دای لره سره را کته فاز مس کوم په د حاضر خاص دای لره او یې چې زه عبادت الله ته کوم خالد غلیری ته مخته و ټول کسو نه پته وکړه د مشرکین نه چې به د غبط عبادت کوم د غبط نه غوړي یو خدا شلا شا به چې هر طرف ته الله دا به د یو خاص مخې مشته ویل شاله دا چې دې ولې ته توجه کوي الله فرمایي چې مشرق او مغرب د الله دی فاینما تولوا فثم وجه الله چیرې مخړې د الله روح ته الله ته الله من دی الله پاک په ال ډېر بند محیط ته هر لري ته الله من دی په دې ولر د میر بند مخولې کوي ورته سوچي کې بده جماعت چې مثال میر ساتیا ته نه دي شلې کسونه مخ دې دروازه په لاده شلې د لیک بلې په لاده شلې شمال په لاده شلې جنوب په لاده او دا سی یو بل من له به سره لګي کنه وې سره لګي یو بعد اورې سره لګي څه کو چې د مخه د منزور کوي څه کو ولې تلمیز کوي اسلام غوړي دغه چې ټول خلک یو هيئت وي یو نظم یو تنظیم یو اتحاد او اتفاق وي د اسلام مشته درس ته او په منځ دا مشته شي الله مشته شي ټول په یو هيئت باندې درېږي دغه د فائدہ یې کنه چې غونډه خلک زینه به جمع وي چې ته مثال اجازهات وا ملاوي داله مخوا تو وی ډیره مخوا به دی ولا چې څوک مخدر ته تیر نشي زګوره مې غونډه کې بلې په لمخوي بار نه کسې کرسي مشته وجنو بدلېږي چې ډیره مخینه وا چا یې نه مخینه وا چا به سلام ولا چارو کو به وسای ډیر سره پریشان وا نو الله پاک فرمایي چې یو لري ته امغ زکه یو لري دا فاینما تولوا فثم وجه الله دغه یو تفسیر زنه حضرت دا کړه دا چې کسړی په سورلې باندې و نفل کوي بیا چې د محکم لته به نفل کوي شي او یو مطلب یو تفسیر دا دا چې کتو سدی د سیک د تویی دا کنه چې بیا ول داله مخ بیا مې دینه موده چې فاینما تولوا فثم وجه الله ار لیده د الله روح شته ده الله جل جلاله ګوره د میشته چې د غزویش نوستی کدا ډاګار نو میشک نستایشلې میشته د ډاګر ته محتاجي د انسان مکان ته محتاج ده چې چا جسم وي بدن چې د چا وي او محتاجي چې د کیم شي بدن نه وجود یې نه محتاجه د حواجو دوکنه دغه میشته وجود نه ویني اذا محتاج اندو زویتا چې هم په ویني دوکشنی الله جل جلاله د بدن نه د الله پاک خپل شار مطابق خپل بدن د خمشته غوننده د مکان نه د زوی نه د شي نه پوکتا ځکه چې د سره احتیاج لازم ورسي دا ستنه شویلا چې پلونکی زوی بنده الله دا میشته په اول د الله فیض په عرش باندې مستوی اس څنګه الله پاک ته لیدل خو مې نه دا کنه چې څنګه الله فرمایي زه مستوی بس الله هغه شي ته مش په دغه باندې یقین ده په دغه باندې مش ده او الله جل جلاله په ټوله دنیا باندې محیط ده چې چیرې مخړوي الله پاک ته فاینما تولوا فثم وجه الله اريد الله روح ته ان الله واسع عليم الله جل جلاله ډېر لوی رحمت ولاده واسع او شادګیر او واستین کا خلاصوین کا سړی ته هر شي فراخي پر ولي رحمت الله پاک ډېر لوی ده علیم او علم ولاده بیا جوړته اونسي ومن اظلم ممن منع مساجد الله او په دغه سړی نه زیات ظالم سیک کېدای شي چې د الله د جماعت نه منې کوي ایسه شي نه منې کوي ان یذکر فی حسمه صلا بلانا دغه نه منې کوي چې په جماعت شي د الله نه مو خوسته شي وسعا فی خرابها او جماعت پړنګول شي کوشش کوي اذا کنن سیک کوي کپرینی کړي وي کپ خلې کوي کپ حرکات سکنات سره کوي کپ وسلې کوي چې سرانګه کوي اپ دې شامل شه اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين ودا خلق دغه د پر خدا لایق اندوی د جماعت ته داخل شي مگر په ډور سره لهم فی الدنيا خزي ولهم فی الاخره عذاب عظیم دې د پر په دنیا شر سوید او په آخرت دې پر لوی عذاب ده ولله المشرق والمغرب ودې الله دې پر
مشرق حکومت د الله د ملکیت او د مغرب یا فاینما تولوا فثم وجه الله چې چیرې تاسو مخ وړئ ایره د الله روح من دی ان الله واسع علیم الله جل جلاله اوس وسی رحمت الله دا ویل مولانا دا یو خبره خلک مشته دا کې مسجد الزرار یو جماعتو مدینه شه منافقین جوړ کړو نبی علیہ السلام وړاندې کړو خو هغه جماعت نو می د جماعتونه ا د نبی علیہ السلام د قتل لپاره مشورې په شکل کېدل نا منافقین جوړ دغه لپاره وی نبی علیہ السلام دی ویل چې ته چې مې جماعت شل میز خو کلش کې مش په لحار وشه دی مشایده دل روشي بودا جو قدم نیمیږه تکلیف او ترسای شهیدای ویلې بل سم مسله وته کوي نو ا جماعت ذکرن کړه چې ا جماعت په نوم جوړ نو المنزد پر نو جوړو اس شکل د جماعتو ونره جماعتونه لکه مثال نن د کجنونه ولچی به هغه جماعت نوي صرف شکل د جماعت وي الله دې مشتو صاحب دې باندې عمل وسمج توفیق النصیب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله ټول مد ګناینه معاف يلا مش ګناینه معاف علمنا في منتفي يلا